علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نوې ویډیو سره تاسو حل کړی و یو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر ښه خبر شریکو چې یو میاشت مخکې د ضلع چارسري په خریچن علاقه کې د اویس شهید سره ډېر په بې دلدۍ سره د قتل حادثه رامخې ته شوې وه او نن د هغې قاتلان ګیر شوي او قاتلان څوک دي د اویس شهید رشتهداران دي یا باروبار خلک دي یا که تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ کوشش پرې چا زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړي کړئ نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي دوستانو د ضلع چارسري په خریچن علاقه کې د یو میاشت مخکې ډېرې انټرویوې شوې وې ډېرو کسانو خبرې کړې وې چې د اویس شهید قاتل باره کې انصاف غوښتی و او نن هغه انصاف د چارسري پولیسو په دې مټو باندې وښولو او د چارسري پولیسو ډېره د جذباتو او ډېره د هنرمندۍ یو رویه وښودله او دا یې وښودله چې پولیس هېڅکله هم داسې نه کېږي چې پولیس هېڅکله لاندې لاړ شي او قانون په لاس کې نه والي پولیس چې وي کله په قانون په لاس کې والي نو بیا قاتل چې په بال ملک کې مې بیا قاتل پیدا کېږي همدغه رنګې اوس ولا د اویس شهید قاتل ګرفتار کړی شو او د اویس شهید قاتل بل څوک نه بلکې د اویس شهید د خپلې خور خاوند او د هغې د زامن دي او اویس شهید یې کومه ګناه باندې مړ کړی و صرف په دې ګناه یې مړ کړی و چې د خور خاوند او هغه تر زامن یې ویلي چې مونږ پې پېښې به وو چې د اویس شهید زما د تللو سره تعلقات دي نو مونږ چې کله پیښو پې نو مونږ دا اراده وکړله مونږ دا وویلې چې مونږ به اویس مړ کړو او مونږ به وایو چې مونږ هېڅکله د هېڅ نه نه خبر همدغه رنګ یو شوله په دغه ورځ باندې کلي کې یو واده و دغه واده پروګرام دپاره د اویس شهید ورور د اویس شهید نه جدا شو هغه واده له لارې مونږ اویس شهید ګیر کړو او مونږ به راوباسلو په سبانه باندې چې مونږ راوباسلو د ماښام ټیم و مونږ ښه په بې دلدۍ سره قتل کړو او بیا مو غورځولو داسې ځای کې مو غورځولو چې هغه ځای کې مونږ ویلي چې د پلار به پسې ونه ګرځي او هغه ځای کې پیدا نه کړي همدغه رنګ وشوله پیدا نه شو او بیا په سهل کې لاش پیدا شو او قاتلانو لا نورې څه خبرې نه دي کړي چې نورې څه خبرې مخې ته راغلې نو مونږ به تاسو ته ډایرکټ مخې ته کوو دوستانو زمونږ دا خبره هم خوښ شوې زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي د دې سره اجازت غواړو د الله په امان